Suyunun 32 ayet nomor 243. Kini kedua-tiga cerita sama. Angkat tekin asal wali kuni yang bersyarani pas. Kini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. बेसल आयतों की मसला तौहीद आयत 101 ने 176 पूरे मसला रिसालत 177 न 253 पूरे बयान द जिहाद फी सबीलिल्लाह जिहाद द पारा 177 नंबर आयत की द मुजाहिद द ट्रेनिंग लिसिफात 178वां द मुल्क द इस्लाह सदूर कवानीन और 215 न 242 पूरे द कोर द इस्लाह अतलस कवानीन। उस दे आयत करीमा की ना अल्लाह रब्बुल इज्जत गया हर जिहाद मकसदी मसला शुरू की आयत नंबर 243 न 43 ना ये आयत करीमा की वाक़ई के इशारा की और बदी सर ज़जर वर्की मुतकासिरीन होला रटना वर्की हवा चाहता चेही द मर्ग द यारे न जिहाद की सुस्ती करी दा ख्याल दे दा नजरिए दा च मैदान द जिहाद द वतली और कोर द जमालाश रातली अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़जर वर्की रटना वर्की दे सुस्तता बवाक़ियात बख्वानो सरा। अलम तर इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारिहिम अवल खुद अलम तर मुतालिक जमा कम तफसीलात का उस बयान करू जाके खुलासा हो रहे द लफ्ज़ एतबार सरा अलम तरा आयातन गोरी द लफ्ज़ एतबार सरा वाहिद है लेकिन उमूमन जो कुरान करीम के अलम तर राज़ी नुदाद जमे कमाना बात राज़ी यानी द मुखातबीन या वडला और दाखली यो यो फर्द द खिताब मुराद है आयतन नगूरी आयतन नगूरी आयतन नगूरी आयतन यो द्वे नंबर बात है पदे अलम तरा की आयतन नगूरी द्वे खबर बदायात साथी जिदी की लिदल न मुराद रुबियत न मुराद रुबियत बसरी न दे बल्कि रुबियत कल्बी दे इल्म रुबियत कल्बी रुबियत इल्मी के मुराद दे यानी अलम तर मानस आयतनी बूहा आयतनी खबर आयतात नज़ पता आयस्ता इल्म की निशा तो
درېمه خبره دا یاد ساتي چې الم تر سره کومه واقعه شروع کیږي او کومه واقعه بیانېږي، نو مقصد د دې لفظ دروړو دی چې دا واقعه د عبرت نه ډکه ده او د دې نه عبرت اخیستل ضروري دي. پوه شئ؟ دا واقعه د عبرت نه ډکه ده او د دې نه عبرت اخیستل ضروري دي. څلورمه خبره، الم تر سره هغه واقعه بیانېږي چې یا مدا چاته خطاب کیږي هغه د هغه واقعي عیني شاهد وي، یعنی د خپل سترګو لیدلی وي. یو یا کله په سترګو لیدلی نو هغه واقعه دومره مشهوره وي چې لازمي طور سره د علم کې بدوي. یا کله په علم کې نو د علم تر د لفظ دروړو مقصد څه دی؟ دا واقعه دومره اهمه د پکار دی چې ستاسو علم کې راشي. څلور خبرې مې یاد شي. الم تر متعلق آیت نو ګوري، یعنی آیت خبر نه که خبر یې لاخذ سوچ مو کو که خبر نه ګورسنا خبرې تل ډیر ضروري. آیت نو ګوري الى الذين هذا كساد خرجوا من ديارهم. نخي ګوري قرآن دا خرجوا من ديارهم چې وتلیو د کورونو خپل را وتلیو د جهاد لپاره، وهم الوف او دیو سرګنا حذر الموت جهاد لپاره چې ودیو کنه. خرجوا من ديارهم وتلیو د کورونو خپل جهاد لپاره او ير پر اغلی و د جهاد نه تختیدل. دا جهاد نه تختیدل ولې د کورونو نه وتی د جهاد نه تختیدو لپاره، وهم الوف او دیو سرګنا دا ولې تختیدل؟ حذر الموت تیارې لپاره. پدې کې اشاره ما او تاسو ته دا وکړه چې ته جماعت جوړې، ملګری جوړې، استاد یې، امیر یې، مشر یې، میر کاروان یې، نو ستا مقصد هغه به د خلکو تعداد زیاتول نه وي. ستا مقصد به خلک جمع کول نه وي. ګوره دا خو زرګونه خلک وو لیکن تښتېدل. ستا مقصد څه وي؟ یو کس دې جوړ شي، دوه ملګري دې وي، درې دي لیکن جنرال او بهادران. بهرحال د جهاد نه تښتېدل. فقال لهم الله قلارو تښتېدل نو ویل دوی ته الله موتو مړه شئ. امام رازی رحمت الله علیه په دغه ځای باندې لیکي چې انه اذا اراد ذلك وقع من غیر منع وتأخير. بشک الله چې کله د دې کار اراده او کار سره د دې د مرګ پر الله ورته مړ شي، نو کله چې الله رب العزت د دې کار اراده او د دې د مرګ وقع من غیر منع وتأخير، بغیر د سمانه او د تأخير نه دا حکم د الله په واقع شي، یعنی دې مړ شي. الله ویل مړ شي. انم پرمون غالبا تراو سورۃ یاسین کې آیت ویلو کې آیت چې انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. الله چې یو کار اراده کوي شنو شي ان شاء الله ته مړ شي ثم احیا بیا راځوندې کړي. او الله رب العزت ورته خو دل پدې سره چې ګوره مرګ جهاد کې نه دی، مرګ زما په حکم دی، تاسو ګوره جهاد نه تخدیدي بیا چې زما طرف مرګ چې ما تاسو باندې اراده کوم دارم چې زما طرف د مرګ تاسو باندې حکم نشي، نو تاسو په میدان جهاد کې یو بچوندي. خالد بن ولید رضی الله عنه هغه ډیر شي جنگونه او جهادونه کړی، اسلام نه مخکې هم جنگونه، اسلام چې کله وروړو بیا هر جهاد په فرنٹ کې جنگیږي، لیکن چې ورینو په خپل بستر باندې لري او فرمایي فلا نامت اعین الجبناء. د بوزدلانو سترګې پټې نشي، د بوزدلانو سترګې پټې نشي. ما دومره جنگونه کړی دي زمر شوی نیم فها انا اموت على فراشي، دا دې په خپل بستر باندې. نو الله رب العزت دا زرګونه خلق مړی کړو بیا ژوند کړو. دا مرګ د نیټي والا مرګ نو ځکه نیټي والا مرګ چې الله طرف بچارا شي بیا ژوند کېدل نشته بیا. دا یو خاص مقصد په تحت باندې مرګ. یا لکه څنګه کړه بنی اسرائیل او یا کسان او دې ټول ته وته شي او الله امر ته بیا ژوند کړو. هغه مرګ نیټي والا او سزا والا مرګ. نیټي والا مرګ چې بشارا شي بیا د دنیا کې ژوند کېدل.
ان الله لذو فضل على الناس یا عزیر علیہ السلام کا اللہ مړ کړي دی بیا څه کړي کیا نه زما په پدې نو هو الله رب العزت یو خاص مقصد د فارغت یو مشاهده کوله کنه د مرګ نه بعد د جون چې څنګه ان الله لذو فضل على الناس بیشک الله خامخا فضل والدی علی الناس فخر دلوی فضل دی چې د جهاد حکم حاصل کړي ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن زیات خلقونه شکر نه ادا کوي دا خو عام معنی ده چې عام مفسرین تقریبا ټول مفسرین کړي دا یو معنی د امام الانقلاب مولانا وحید الله سندی رحمت الله علیه شیخ القرآن رحمت الله علیه استاد اگی فرمائی الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حضر الموت دیوی دا کافرانو دلاسه بختیدل یریدل یرا باندې بستختیدل خپل علاقې نه چوچ کولو هجرت کولو پرې خدا فقال لهم الله موتوا نو دې تعالی برشي یعنی ځانو نو وشنی دا الله بنا رکھی قربانی پیش کړي تختیمه قربانی پیش کړي نو دې چې کله قربانی پیش کړ jihad وکړو نو ثم احیا بیا دې الله راجو دې کړه د عزت ژوند دی ورته او بدی کې الله رب العزت ما تعالی څه سبق راکړي د عزت ژوند په jihad کې ان الله لذو فضل على الناس بیشک الله خامخالوی فضل والدی خلق شتاته د عزت د ژوند لپاره الله رب ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن زیاد د خلکو نه شکر را ادا کوي د الله د حکم پاسداري او تابعداري نه کوي څوک څوک به شو بدوانو ما اوس داوا د قتال غالبا په تویم ځای ده کنه یو ځل 190 کې و استاد یا وقاتلوا فی سبیل الله او جنگ کوي بلار د الله کی وقاتلوا فی سبیل الله او جنگي گئی بلار د الله کی وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اپوہ شی چ بے شک اللہ ہر سا اوریدن کے دے سمیع چ صفت اللہ را شہر سا اوریدن کے بغیر د اسباب اوریدن کے سمیع اوریدن کے دے اللہ استا وینا او چ آیت جہاد د بار ترغیب ورکی کہ خلق کی بزدلی پیدا علیم بو حسات چې جهاد کې او کنه کې استاد عمل نه خبردار دی او استاد زړه نه خبردار دی من ذا الذي يقرض الله ترغيب الى الانفاق د انفاق آیت نمبر کوم شروع کیږي 254 تر کومه آیت پوری اخیره د جهاد حصہ مبل د انفاق حصہ روانه خو د جهاد په بیان کې د انفاق بیان ولې ورو لکه آیت 150 دی کوم ورو اشاره سره څوک جواب راکړي د ګلاس شت یو دعا سلو ملک سے تاسو وایي ماشاءالله دا بادام مال راوړل جهاد او انفاق لازم او ملزوم دي دا دواړه یو بل سره تړلي شي هغه ملتان نه حلوا سره راوړل بادام پکار د حافظه ورته شي ترغیب ورته ال الانفاق من ذا الذي خیر کې شروع مسلمانین نه من ذا الذي يقرض الله من ذا الذي يقرض الله سوق دې هغه کس يقرض الله چې ورکول کی الله ته قرضا حسنا ورکول سوق دې هغه کس يقرض الله چې ورکول کی الله ته قرضا حسنا ورکول لفظ د قرض ورو د انفاق لپاره قرض کې دوه اجزاء دي قرض کې دوه اجزاء دي یو جز د قرض اغي د بل حاجت پوره کول دویم جز د قرض وی بل باندې سیمواري د ادایګي چې طالب ضرور واپس کوي دلته د قرض لفظ وروړو الله لقرض ورکول دا ډېر جز کول شي اگر الله مو حاجت نشته چې الله حاجت پوره کړي او ولا مخلوق حاجتونه پوره کړي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد ابي حاجت دې محتاج او فقیر او تاسو الله لازم تور سره د قرض د دویم جز شي دی چاله چې حاجت پوره کو چاله چې ورکو قرض چې ورکو نو دا غره طرف ادایګي لازم ده کنه
نو د قرض لفظ وروړو استاد تسلی د پاره چې الله رب العزت بلا راکې تاسو خرج کې گویا کې الله رب العزت ته قرض ورکړي الله به لازمان واپس کړي الله باندې هیڅ لازم نه دي خو الله په تور رحمت بسان لازم کړي دي چې طالب اجر او بدله درکړي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا علماء فرمایي چې قرض الله له قرض سما یعنی مال حلال او په حلال مال کې یو محبوب شی ته خالص د الله د رضا لپاره په سم ځای باندې ولګي خیال مې حلال مال دی هغه کې محبوب شی د الله د رضا لپاره په سم ځای باندې ولګي او بیا ځباتنا من ازاریا اهین ازان کو ساتي عقیده د توحید ندا گویا کہ اللہ نے قرض ورکو اللہ اللہ تعالی ان پدی دنیا کے مال زیادتی یقرض اللہ قرضا حسنا ان دی دنیا کے بعد اللہ مال زیادتی مال کے بعد اللہ برکت چاہیے فیضاعفه له اضعافا كثيرا نزیاد بکی دلرا اللہ فزیاد ولډیرو څه مطلب یعنی استاد سمرا د اجر حق جوړیږي کنه استاد استحقاق نزیاد اجر بدل فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط او الله تنګي رزق چاله چې خو خشي او فراخي رزق چاله چې خو خشي دا خیال درانه چې انفاق کول نو غریب قسم کې انفاق نه کول په مال باندې لګا د مار کینم نسب مالدار نه چې والله يقبض ويبسط واليه ترجعون او خاص دی الله تبارک وتعالى شي تاسو اسمع الله تعالی هر ستاره فاتحی کنه ولله میراث السماوات والارض سورۃ الحدید کی کنه الله تبارک فاتحی کی تبع الله تمخامخ کی کنه الله تمخامخ کی دون مخ نامال د خرج کړه الم تر الى الملأ من بني اسرائيل مصدر آیت کریمه تر آیت 251 واقعہ ذکر کی د اصحاب طالوت واقعہ ذکر کی د بنی اسرائیل قرآن کریم کی د نور اقوام پر نسبت د ټول زیات بیان شکی کی د بنی اسرائیل کی دغه یو بنیادی وجه دا هم دا ګڼ وجوهات یا به سره بیانې ان شاء الله او بنیادی وجه دا چې الله رب العزت په علم دی چې بنی اسرائیل کوم حالات سره مخ شوي وو هغه حالات سره د امت هم مخ دي نو هغه حالات هغه څنګه ډیل کړي هغه حالات کوم طرز عمل اختیار کړو اغي ما وتا بیان کړی دی چې ته وګوره که غلط طرز عمل میزان په وساته که خطر سے عمل بھی ہوتے اختیار اکثر اغي غلط طرز عمل اختیار کړی دی نو ما وتا د داغینه د اجتناب تلقین کی چې ځان سره وساته لکه نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو موقع باندې فرمایي چې تاسو به په قانون پر شخدم باندې ځئ حتی کی یو سپلای دا بل سپلای برابر شي څنګه کنه یو سپلای څنګه د بل سپلای برابر وي همدا شان دي تاسو نه په قانون په شان صحابه کرام فرمایي یا رسول الله يهود او نصارا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نور بل سو نور سو خو يهود او نصارا تاسو ولادي په نقش قدم باندې سي تاسو ودا غلطي دوهراوي نو قران کریم کې الله رب العزت ما او تاسو داغي بیان کوي چې کوم حالات هغه د مخه تراغلي هغه واسطه مخه ته هم راځي کستا مخه تراغلي دي اون د دین راهنمایي واخله کنه دي راځي آینده لپاره د دین الله عمل کوي آینده لپاره سوچ او فکر وکړي او پلانینګ جوړ کړي چې موږ ورسره سوچ شو په دې خبره الم تر الى الملأ من بني اسرائيل آیت نګوري الى الملأ ملأ سرداران بعض علماء سرداران باندې کې بعض علماء ډلې باندې د دوه مانو کې مطلب یو دی ځکه چې سرداران کډلې راځي شي نو او سرداران نو سردارانو د خپل ډلې د طرفه وینا خبره کوي دولس قبیله آیات نګوري سردارانو ته ډلو د بني اسرائیل د بني اسرائیل من بعد موسی پس د موسی علیه السلام دی آیت کې ارته ټول واقعیا راغونډي بیا مخکې آیتونو کې تفصیل کړي اذ قالوا لنبي دیوس راځه مشوي چې پیغمبر ورته نه څه راځه مشوي خیر خو دې ټول راغلي نو اذ قالوا لنبي کله چې ویل دي لنبي لهم پیغمبر خپل ته ابعث لنا ملكا مقرر کوم د بادشاہ علماء معنی د لخر امیر
موږ د پاره د جهاد د پاره موږ د پاره یو امیر د لخر امیر الجيش مقرر کړ. پیغمبر ورته څه کوي پاتې باندې دی جواب ورکړي نقاتل فی سبیل الله چې جنگ کومه په لار د الله کی چې جنگ کوم نقاتل چې جنگ کوم نه نو جنگ څه کوي د جنگ نوعیت وسی فی سبیل الله برابر دې سوال او جواب ته خیال کې دا منځ کې پټ پروت دی. جنگ څه کوي فی سبیل الله برابر الله ګوري قران کریم واقعات سے ذکر کړي نو واقعات برای تاریخ بیانونه ني بس یو تاریخ ته ذکر کړي. قران د قصه گوئی کتاب نه دی چې تا د قصه ذکر کړي چې دا قصه گوئی کتاب وو نو بیا قصه کې لازمان وی پیغمبر څوک وو د پیغمبر مول څوک وو دا کم دور وو دا کم زمانہ ونا جنہ بستا ته لن خبرو کمن بعد موسی من بعد موسی فصل موسی علیہ السلام پیغمبر څوک وو کدا غیر بیانونو ضرورت الله بیان کړو. د پیغمبر نور کتا ته پدی واقعیا کې معلوم شي نو د واقعي په مقصدیت کې څه اضافه نکړي قانون معلوم نشي نو د واقعي مقصدیت کې څه کمی وي. وښوي کله چې ویل دی پیغمبر خپل ته مقرر کړل لپاره یو امیر چې جنگ کوم د قرار د الله قال هل عسيتم معنا ابن عباس رضی الله عنه کوي هل تقدم قال ویل پیغمبر هل عسيتم آیا طاقت لري تاسو دا الله تقاتلوا دي کنه الله تقاتل سره لګي دي بیا ګوري خیر دې څه پویو هل عسيتم آیا طاقت لري تاسو ان كتب عليكم القتال كم مقرر کړی شي پتا سو باندې جنگ نو آیا طاقت لري تاسو الله تقاتلوا د جنگ نه کولو الله تقاتلوا دا اصل کې سری ان لا تقاتلوا او ان مصدریه ده یعنی دا ان بعد چې کوم فعل راغلی دی لفظي معنی باندې کېدل ته بلکې کوم معنی باندې د مصدر والا معنی باندې د تقاتلوا مصدر سره قتال لیکل روٹ د تقاتلوا د لفظ قتال لیکل آیا طاقت لري تاسو کوم مقرر کړی شي پتا سو باندې جنگ نو آیا طاقت لري تاسو الله تقاتلوا د جنگ نه کولو عدم القتال باندې سمانه اس کو ګور امیر نه دی مقرر کنا اس کو تاسو باندې امیر نه دی مقرر نو کتا سو باندې امیر او جهاد هم تاسو نه فرض چې امیر کوم کولونی مقرر نو هغه پر جهاد نه فرض کتا سو باندې امیر مقرر شو یا به جهاد پتا سو باندې فرض شي آیا بیا تاسو دومره همت شته چې جهاد نه کوي آیا بیا به دا ممکن وي چې تاسو جهاد نه وستو شي یعنی اس کو تاسو کا جهاد نه کوي ګناګار نه امیر نشته بیا به تاسو فرض شي آیا بیا داسې امکان شته چې تاسو جهاد نه کوي دی غوښه ګوري آیت ګوري قالوا وما لنا ويل دی اوسدي مونږلاره سبي مونږلاره الله نقاتل فی سبیل الله چې جنگ بنکو مونږه بلار د الله کی عجیب خبره کیږي مونږ ولې جنگ نکو وقد اخرجنا من دیارنا حال داری چې استشیو مونږه د کورونو خپلونه وابنائنا او جدا کړی شو مونږه د زامنو خپلونه فعل پټ دی وابنائنا او جدا کړی شو مونږه د زامنو خپلونه چې مونږ کورونو نشړل شي زمونږ زامن مونږ نه قیدیان شوی دي زمونږ باز سامان وجدي دي باز زمونږ قیدیان کړی دي دا تاسو خبرې کوي چې موږ په جهاد عجیب خبره کوي چې موږ جنگ وکړو فلما كتب عليهم القتال نو هر کله چې مقرر کړی شو په دې باندې جنگ امیر ولا مقرر کو جهاد ته فرض شو تولوا الا قليلا منهم ووردل بي مگر لک خلق د دینه لک درېدل والله عليم بالظالمين او الله په دې په ظالمانو د الله علم کې ظالمان جهاد چې نه دي د الله په حکم شامل نه دي ځان سره ظلم کوي الله وی ظالمان ما نه پټ نه دي زه ظالمان نو خبره واقعا په مختصره ذکر کړه کنه ګوره بني اسرائیل واغه امیر پکار دي سره پار پکار دي جنگ د پار جنگ څه کوي فی سبیل الله ها ګوره اوس جهاد نه دی فرض کا فرض شو بیا ګوره ډیر لوی ګناه به کا جهاد نه رسو کیږي دا څه امکان شته سوچو کوي خپل دا سلار شته چې تاسو بیا جنگ نه رسو کیږي حاجی نه څه خبره کوي
امیر مقرر شو چې مقرر شو جهاد نه ها لګو خلکو جهاد مختصر واقعه مور اوس تفصیل کوي وقال لهم النبي واقعه چې کوم مقاصد روزي هغه واقعه کې راغلي وقال لهم نبيهم ان شاء الله اول دي نبيهم پیغمبر تدوی پیغمبر د الله تعالی خلق پیغمبر خدای الله دي ته نسبت ولو دي ته راځي ته نسبت اعتبار سره فرق راځي اول دي ته پیغمبر تدوی ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا بشک الله قد بعث لكم بشک مقرر کړی دی تاسو د پاره طالوت ملکا حضرت طالوت ملکن بادشاہ ملکن بطور امیر تاسو یې امیر پکار دی الله در باندې مقرر د وحی په ذریعہ قالوا ان يكون له الملك علينا ويل بي سنگ بشي منگلرا الملك سنگ بشي له دلا الملك بادشاہت علينا پمونگا ونحن احق بالملك منه او مغدیر حقدار د بادشاہت پموروسی طور سرا منه ددن موروسی طور سرا ترکت ولم يتساعت من المال او ندور کلیشوی دتا فراخی د مالنا قال ان الله اصطفاه عليكم قال پیغمبر ان الله اصطفاه عليكم بیشک الله چور کړي دې دلاره پتاسو دې پتاسو امیر مقرر کړي وزاده بسطن او زیات کړي دا دلاره فراخي فی العلم والجسم فی العلم بعلم کی په اعتبار دایله د دین کو هم دا ور سره او د چنګي امور مهارت هم دی ور سره سیاسي امور باندې هم کویږي پدې کویږي چې کوم وخت کوم سټپ غستل پکار دي والجسم او په اعتبار د همت او شجاعت روب او دبدبي عالم دی همت او شجاعت عالم دی الله تعالی باندې ورکړي رہے والله یؤتی ملکه من یشاء او الله ورکی بادشاہ بل چاله چې خو خشي د الله خو خرج چاله امارت ورکی دا د الله لاس کې دی والله واسع علیم او الله ډیر فضل والا دی تو د الله په فضل باندې خزانان غنی مقرر خزانچان غنی مقرر کړ د الله په فضل غتا څوکیداران نه مقرر د الله خو خرج څنګه ویش کی علیم کو حزات دی د خپل علم مطابق الله خپل فضل او رحمت تفسیر امیر پکار دے امیر پیغمبر ورته وی سوک شو طالوت دغه په مشرانو کې د دې سوک امیر نو تیر شوی سوک بادشاہ نو تیر شوی دولس قبیلې وی ډیر هغه قبیلې نو چې هغه کې هیڅ د نمک کې بادشاہ امیر نه دی تیر شوی سردار نو تیر شوی نو دی وی چې دې څنګه په موږ امیر کې دی شي میراث کې پکار د موږ ته امارت ملو شي خیال هم دې د موروثي طور سره موږ حقدار یو د امارت یو زموږ خاندان لوی دی د نوچت خاندان دویم لم یؤت ساعة من المال دی غریب دی موږ مالداران یعنی د بنی اسرائیل هغه پدیته ته اشاره کوي یو پدیته اشاره تاسو ته تر وعده خلافی پیغمبر سره وعده وکړي چې یاد وکړه وعده وکړه کنه لیکن وعده ما نو ما تعالی سبق را کو وعده خلافی باندې یو دویم دي کی یو جذبه پیدا شو او دا جذبه خو محموده جذبه ده دا خو الله غواړي د دې جذبې خو صفت شوی دی الله په دین کې قربانه لیکن دې خپل دا جذبه برقرار وساتي نو ما تعالی سبق را کی چې دیني جذبه درکې روچته شو او وګوره برقرار یو شو جواب خبره دریم امیر ته ادب ورکړي چې ته کلم په ډیرو ډډو نه وایي چې ما سره خو ډیر خلک دي او ډیر ملګری دي نه ډیرو ته باندې ګوره ډیر خلک همیشه سستی کوي ډیر خلک همیشه بوزدلی کوي ډیر خلک همیشه بيدینی وي لږ خلک چې کم دی ګوره مضبوط کوي نو ملګری تیار کا لږ تیار کا خو لږ مضبوط تیار ډیر نه سمجو چې تابعدار لږ خو چې تابعدار بل د دې بل پلیتی د الله رب العزت په حکم کې ټال مټول پیغمبر ورته ویل چې الله پتا سوالو امیر مقرر
دی د پیغمبر د الله د حکم مقابله کې خپل عقلي قیاسونه چمدي کنه چمدي ما تا ته شرفونو د الله د پیغمبر حکم تا ته راو رسیدو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم سورة الاحزاب 36 آیات مومن سړی او مومن خزي نه دي جایز چې کله الله او داغه پیغمبر دی او کار فیصله وکړي نو دی نه دي جایز چې شي دی لره اختیار من امرهم لخپل رائے چې دی نه باندې خپل رائے او شریک پر اختیار دا اوس امننا او صدقنا وی نو دی د حکم مقابله کې قیاس کول شو ابلیس هم د الله د حکم مقابله کې قیاس کړو نو هر کو ته د الله حکم مقابله کې قیاس عقلی ګوړې توڑاول هغه نه دي پکار دا سبق موږ لراکو بل یو بل سبق موږ لراکو په دې آیت کریمه کې د بنی اسرائیل په نسبت باندې د امارت د مشارع او د عزت و معیارونو یو اوچت نسب اوچت خاندان اوچت قبیله او دویم مالداري کینه یو اوچت نسب اوچت خاندان اوچت قبیله دویم مالداری او که تاسو خیال وکړئ نن موږ مسلمانانو کې دا پرې عزت چاله ورکړي چې مالداري عزت چاله ورکړي چې اوچت نسب دا ګلال دی دا وطنکان دی وایي کنه دا جولار جولاګان وایي کنه دا عزت معیار دا چې ته اوچت نسب والے یا د ذلت معیار دا نه چې نسب والے مالداری باندې عزت نشته غریبه کې ذلت نشته ان اکرمکم عند الله اتقاکم بیشک استاذ کی ټول زیات عزت مند الله دربار کې هغه څوک دی اتقاکم چې هغه تاسو ټول نصیحت فضل کې د الله رب العزت یې رسا عمر رضی الله عنه دور کې یو قاضي او هو لګیدو په یو علاقه کې یو غلام هغه کس چې هغه غلام دی هغه چې کوم دی امیر مقرر سردار مقرر په خلک گورنر مقرر کو حالانکه غلام تیر شوی عمر رضی الله عنه هغه ته اوس کو څوک دی افلان کې غلام شو عمر رضی الله عنه ورته فرمایي غلام نه ته بل څوک نه ملاوي دي او دوی چې هغه سره د قران علم د نور نصیحت زکه عمر رضی الله عنه له جواب ورکړي ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړي دي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين بیشک الله د دې کتاب د وجه ډیر خلک بلندي او ډیر خلک د دې کتاب په حدود وجه عزت او معیار د الله په کتاب کې په علم او عمل باندې په تقوا باندې په نسب او مالداري نو دی ول دغه مالداري نه ورکړې شوی د اوچت نسب او قوم والا نه دی د قبيله کو زموږ د قبيله په نسبت کمزورې ده نو قال ان الله اصطفاه عليكم دا یا داخل د جملې به وګورئ قال ویل پیغمبر بیشک الله چونکړې دي دلاره پتا سو زیات کړې دي دلاره او زیات کړې ده دلاره فراغي فی العلم والجسم فعلم او جسم کې یا زیات کړې دي دلاره په فراغ یا سره په اعتبار د علم او جسم نه مراد همت او شجاعت د سره علم ډیر دی او د همت او شجاعت والا دی والله یؤتی ملکه او الله چونکړې دي پدې کې د امیر درې شرایط ذکر شو یو چا مصطفی اخلاقا د ټولو بهترین دي امیر بسو مقرره چې اخلاقا بهترین دي دویم زاد مبسطا فی العلم یعنی هغه سره د قران او سنت علم وی هغه وی کی چیرې په کوم وخت باندې کوم قدم پوښتنه اول جزء هغه همت او شجاعت والی پوښتنه نه والله یؤتی ملکه من یشاء او الله ورکی بادشاہ بل چاله چې خو خشي والله واسع علیم او الله ډیر فضل والا په ذات دی اوس پیغمبر خود بنی اسرائیل د میثاق نه واقف دی کنه حالات داسې چې د بحث او مباحثه موقع نشته دی د بحث او مباحثه موقع نشته دی دغه جنگ په سر باندې دی د حق او د باطل معرکه شکم د په سر باندې مناسب په دې موقع کې دا چې دې تر صدا سے نه خو د دې شي یو داسې معجزه دې ته خو د دې شي چې دې زړه په دې مطمئن شي چې حضرت طالوت د زمانه نو قال لهم نبيهم
چې دې متاثر شي د دې ژوند نه راشي. او ویل دې ته پیغمبر د دې ان آیت ملکه بشک نخا د بادشاہت د بشک نخا د امارت د انداز نور قرآن ته ګوري کنه یاتیکم الطاغوت يرضى شرک منیب من لو حد ډېر خبره دوره دنه مې دا امید نو او دا دې ماشاء الله کوشش وکړو سبا نه بل ورځ دوره تفسیر اختتام الله دې زړه مې ورته دوه وځه الله دې والله عمر وینم کې ډېر خیر او برکت واچي زړه چې سار معلومه جایز اخذ الله دې موږ څخه فتول ورته دوه او ول دې ته پیغمبر د دې بشک نخا د بادشاہت د انداز یاتیک حالات د شما شروع کول دوره د نيزه 15 منټه بعد 10 منټه بعد ویزو کې کم څه لګ سپورډل وره بزنه شم او خو بددا سره غالب دی او همت مردا مدد خدا الله امدادو کو ماشاءالله چې همت بندو کې کنه ولذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا دا سیملګری به مې شیخ فارغ او داروجی او داوره شپې په خوبونو باندې لنډی کړی اګینم داروجی تیر شي داوره شپې په تیر شي وخت لاړو بازي هغه دې هټه کړی سه الله رب العزت دې همت مزید ورته قرآن سنت همت یو کو کوشش یو کو اکثر به بیمار هم وو بیا هم ته نه کسبینه دی راغلی کوشش کړي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا علاوه اخلق چې سما د دین په لار کې کوشش کوي زبر تر خپل دین نور لارې کولا الله امداد اصل شی کوشش کوي وقال له او وقت واسم تیر شي دا په خوب تیر کو په آرامونو باندې تیر کو په غف شپو باندې تیر کو په قران تناسب باندې او ول دي ته پیغمبر د دې بهشکه چا سستی کړي را روان کال دوره تفسیر لپاره کجند او خیر نو اوس نه ان شاء الله کله کې اعظم او رحمت او ول دي ته پیغمبر د اوس کوم کله کاسم اراده کو اوس نه ان شاء الله تعالی ثواب تاسو بس کې شروع کی والله حضورنا واقف دی ها اعظم او اراده پیژني او تشتخلی نیت او اراده او ول دي ته پیغمبر د دې ان آیت ملکه بشک نخا د بادشاہت د انداز یاتیکم الطاغوت چراب شیطا ستسلو فيه سکینۃ من ربکم پدی کی تزړه تسلی بی پدی کی تزړه اطمینان بی من ربکم د طرف درستاسو یعنی هغه سکون او اطمینان کوم چې د الله تر طرف نازل شوی د الله طرف کوم سکون او اطمینان نازلېږي الله کتاب یعنی پدې سنت لک الا بذکر الله تطمئن القلوب باندې موږ وضاحت کړی خبر سورۃ الرعد کې خبردار په کتاب د الله اطمینان نصیب نیو دې صندوق کې بد الله کتاب تورات وبقیه او علم بی عقل مند بی مما دهغنا بقیه په قران کې کوم دې علم د ویل شي سورۃ هود آیت نمبر 116 کې وراشي قلوب بقیه علم والا عقل والا بقیه علم او عقل ته ویل کې قران وبقیه او علم مما ترك دهغنا ترك آل موسى جبري خودي آل موسى خاندان موسى عليه السلام وآل هارون او خاندان او تابعدار هارون عليه السلام یعنی موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام داغي چکم احادیث او سنت او هغه داغي خاندان سره لیکلو په شکل خیال هم دی لیکلو په شکل کې داغي خاندان سره چکم وو اغینه پاتې شوی نو هغه هم په دې صندوق کې وي تحمله القرآن او حدیث لاندې خبره قرآن او تورات او حدیث د پیغمبرانو تحمله الملائکه پور تکړی به دي لرا الملائکه فرښتې به وروي اصل کې دی خدا ورېدل چې مسلمانانو ورېدل د قرآن په سورې کې جون کې رول دي ګرانو بختور وای نو زموږ مشرانو سپړي چې کمرې نه وځي کله ورون کې وګوري هغه د پاسه سوته جی تاسو او درشل څه کوي بهر حال چې څنګه خو تاسو کمرې روزي خبره د پاس تاګي باندې قران یې خو دی وي د قران سورې کې تل راتل چې کوو جن په مخته یا چې لږ رخصتین او غیره کې قران امر کی او یاد هغه سر د پاس خیال کې نو کډاوه چې قران یې دی وي دا ولې د قران په سورې کې رخصتو دا غرنګ کې چې دا تورات زموږ مخ کې وي او مختور وي
نو سبه کول چې کله به چرته تللی یا چرته جنګ به مخکې یو صندوق کې به تورات ښودی او د پیغمبرانو احادیث به ښودي او چې به انسان نو یو موقع کې چې عمالقه او کافرانو ته هو واخیست هغوی لپاره لویه د شرم خبره دا ته هغوی اخیستي وو. نو الله رب العزت څه فرمایي د طالوت د امارت دپاره کوم صندوق چې تاسو راته ښکتولی وو که نه هغه تاسو له راشي تحمله الملایکه پورته کړي به هغې نه د فرښتو یعنې خود به خود به رانه شي فرښتې به یې درته او یهودو بیا خپل دا ګند پټولو دپاره کیسه څه مشهوره کړی دي کې وي تبرکاتو فلانکي او ډینګ او زمونږ حضراتو بیا راغسي باقي د تبرکاتو بحث تبرکات شته یا نشته پرې تقریبا زما پوره یو ګنټه درس ول په دې آیت کریمه باندې چې کله دا واقعه پوره شو نو ما یو دوه درې درسونه تاسو ته کړو یو پکې تبرکات مستقل یو ګنټه درس هغه بیا وګورئ. ان فی ذلک لآیة لکم او زه پوهېږم خو چې څه ویم دا استاد محترم نه زده کړي دي هغې ته دعا وکړئ چې الله رب العزت دې هغې ښه لري او روغ صحت دې ورکړي. بېشکه په دې بیان کې په دې صندوق راتلو کې لآیة لکم خامخا نښه ده تاسو دپاره د حضرت طالوت د امارت یو لویه نښه ده ان کنتم مؤمنین کچرې یئ تاسو منونکي که زه دې رات نه کوي بس دا لویه نښه ده. بهرحال امارت باندې متفق شو کنه او روان شو. فلما فصل طالوت بالجنود فصل فصولا معنا د یو ځای نه روانېدل د یو ځای نه وتل. فلما فصل طالوت بالجنود نو هر کله چې ووتل دا بعدینا هر کله چې روان شو حضرت طالوت بالجنود سره د لښکر روان شو. قال ان الله مبتليكم بنهر ویل بیشک الله امتحان کی پتاسو دیو نهر په ذریعہ الله ته نسبت کو غنو وجوهات کې دي شي خو بهتره وجه شاید چې دای والله اعلم چې دې سره پیغمبر وو موجود وو او د پیغمبر د هدایت مطابق د امتحان اخیستل کېدو دی وجنوي ان الله بیشک الله امتحان کی استاسو بنا هر دیو نهر او پدې کې امیر تا استاد تا مشر تا ادب ورکړي چې د کله کله په ملګرو امتحان کوه کله کله چې وایي چې وروره سحر ګوره 5 بجې فلان کې درس دی پروګرام دی هغې ته ګوره هر حال کې تلل دی پوه شوې امتحان کې وکړه دا سبب یو لوی سبب چېرته الله مکه جنګ جوړ شوي سبب یو وخت کې جهاد دی او تا په دې ډډه وایي چې ما سره د خیره کټې خان شته دی زه به درته ووایم او ته به د هغه په انتظار یې او کټې خان به خوبونه کوي ناجینا په ده باندې خوب ډېر زورور دی که نه ناجینا په ملګرو باندې امتحان کوه چې تا ته معلوم شي چې چا کې څومره ایمان دی بنده ته معلوم شي امتحان سره. ان الله مبتلیکم بنهر بېشک الله امتحان کې ستاسو د یو نهر په ذریعه فمن شرب منه نو هغه څوک شرب منه چې ویسکل منه د دې نهر نه وبې وسکلې د دې نهر نه په ډکه خېټه فلیس منی نو نبی هغه زما د ملګرو نه په دې جهاد کې ومن لم یطعمه او هغه څوک چې ویې نه څکلي دي اوبو لره فانه مني نو بېشک هغه به زما د ملګرو نه وي په جهاد کې الا من مگر هغه څوک اغترفه چې راواخلي غرفتن یوه لپه یو موټی بیده په خپل لاس یو چوب په خپل لاس. درې ډلو کې خلک تقسیم کړه کوم یو کس ته په ډکه خېټې وسکلي ما سره بني کوم ملګری اړون وسکلي زما ملګری وي دا عزیمت دی که نه رخصت یې ورکړو یو کس یو لپه وسکله په لاس باندې په یو لاس باندې نو بیا خیر دی هغه ته اجازت دی. فشربوا او سخت ګرمي وه او په لاره کې دریاب را روان فشربوا منه نو هغې وسکل منه د دې دریاب نه وبې وسکلي الا قلیلا منهم مگر لږو خلقو د دوی نه لږ وسکلي نو ګوره چا چې په ډکه خېټه وسکلي که نه هغې خو هملته خېټې پرې درنې شو هملته پاتې شو هغې یو قدم هم مخکې وانخیستی شو د امیر اطاعت یې شو ورکړو هماغلته پاتې شو امتحان کې ناکام شو. او نور څوک چې امتحان کې کامیاب شو دوه ډلې وې که نه یو هغه عظیمت هغه اوچتې درجې واله چې اړ یو نه اسکلي دویم هغه چې یو لکه اسکلې وه نو هغې روان شو. فلما جاوزه نو هر کله چې پورې وتل د دې دریاب نه هو حضرت طالوت والذین آمنوا معه او هغه کسان چې ایمان راوړو د رب ملګرتیا کې پورې وتل قالو ویل دوی
چوین دا چې یو لکه ویس کړی وي چې په رخصت عمل کړو سیوین لا طاقت لنا اليوم نشتري طاقت من لره نمرزي بجالوت وجنوده په مقابله د جالوت او داغ په لخر کی موږ مقابله نشو کولای ډېر ویل لخر ډېر ویل خوښ قال الذين يظنون ويلها كسانو يظنون چې عقیده ساتله انهم ملاق الله چې بشک دی مخامخ کیږي دی الله سره په قیامت کې یا یظنون چې غیتم ساتله انهم ملاق الله چې بشک دی مخامخ کیږي دی الله سره جنت کې بعد الله د دیدار جنت کې د الله د دیدار تم چې ساتله یا یظنون چې خیال کولو انهم ملاق الله چې بشک دی ملاقات کوونکی دی الله سره کوم عبادت هم شکین او چې استاده خیال چې الله سره ملاقات کوم په دې موقع الله وینم کله مضبوط یقیني فانه يراك څنګه چې حدیث د احسان دی حدیث جبرائیل ده نو هغه درجه والا خلق چې کوم چې یو ګټم نو څنګه دی سوې کم فئه قليله ډیر وار ډل لگا تعداد اعتبار سره لگا ډلا غلبت غالب شوی د فئه كثيره بدل ډیر باندې باذن الله په حکم د الله فتح او شکست په قلت او په کثرت نه ده بلکې د الله په امداد ده او د دې موږ ته ډیر نمونه موجود دي دا 313 کسانو مخې ته جالوت لخر په زرګونو باندې دا 313 او د اصحاب بدر برابر حدیث شریف دی بدر کې مسلمانان څومره وکړه او ما هم او شویل الله رب العزت باندې پر وسوي والله مع الصابرين او الله سات ورکی د کلک مدریدون کو الله کلک مدریدون کو سره ده په اعتبار او خصوصي امداد ولما برزوا جالوت ما تعالی په دا سبق امر کو چې کله نا کله پر رخصت عمل شي جدا خبره ده لیکن کوشش همیشه دا کوو چې په بهتر باندې عمل وکړو چې پر رخصت عمل کو اگر چې جهاد وکړو ګناګار نه لیکن بیا معمولی کو ته سستی پکې راغله د مستله خبره وکړه نو کوشش کوه چې ته هغه وشت عزیمت باندې عمل وکړي ولما برزوا لجالوت لکه مثال تور سره ته بیمار یې کنه نو ته اجازه ته کې ته قران لرانه شي درس لرانه شي رخصت ته لیکن عزیمت سره چې ته بیماری د اولان دي کې قران دا عزیمت ستا یو کار دی نهایت شدید ډیر اهم کار دی قران نه اهم بسیط ډیر اهم کار دی ضرور کوي نو ته رخصت کې دی شي لیکن عزیمت خدا دې چې تراشه قران کوشش کوه عزیمت باندې عمل وکړو د الله خصوصي امداد کوي ولما برزوا لجالوت قران د سبق اخلي دا ژوندۍ کتاب د قیامت پورې راغلمای ده ولما برزوا لجالوت او هر کله چې ښکار شو دي لجالوت جالوت وجنودي او داغ لخرته قالوا ولدي جنود د جند جمع ده لخرې قالوا ولدي شاته ما د جنوده ایمان بجالوت وجنودي جنود مان لخر کړي والتم لخر کې جمع ولما برزوا هر کله چې ښکار شو دي جالوت او داغ لخرته قالوا ولدي ربنا افرغ علينا صبرا ایر بزمونگا راتوی کی پمونگا بانے صبرن پلکوالی گورخا گویا کی دا سڑے دے کنا دی تشبیحی او پیالے سر او صبر شرے دا گویا کی یو شربت دی یا یو بودی یو مادہ دا پیشو کنا لیکویڈ فارم کی دے صبر یا اللہ دا زمونگا راڑا سر پیالے چی دا دیتا صبر راتوی کی اردو کی معنی کی انٹے دی دیتا یا اللہ صبر راتوی زمونږ زړه د صبر نه کلکوالي نه ډک کړي زمونږ زړه کې بزدلي رانه شي وثبت اقدامنا او کلک قدمونه زمونږ چې سستي ونه کړو چې ونه تختو وانصرنا على القوم الكافرين او امدادو کې زمونږ په مقابله د قوم منکرینو کې بلد براکو چې مدد بچانه غواړي طالوت لوی ولی ور سره موجود دی پیغمبر هم ور سره موجود دی لیکن مدد چانه غواړي الله تعالی مدد الله رب العزت فهزموهم باذن الله او خصوصا سخت حالاتو کې به الله نه مدد غواړي او ګوره یو حدیث شریف میں آیات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې یو کس غواړي کنه چې الله دې زما په سخت حالاتو کې امداد وکړي نو هغه په کار داري چې د خوشي او راحت په وخت کې الله تسوال اسم الله تسوال فهزموهم باذن الله
نو شکست ورکو حضرت طالوت او داغ ملګرو هم جالوت کافر او داغ لخر لا شکست ورکو دا خیال دراره شي چې دا د دوی کمال ونا چې نا امر پسې سوې داخلي معاملې کې شک او شبهه گنجائش نه پریږدي فازموهم نفسری شکست ورکو باذن الله فحكم د الله فحكم د الله فحكم د الله وقتل داوود جالوت او وجلو داوود علیہ السلام جالوت کافر لرا وآتاه الله الملك او ورکړو الله حضرت داوود علیہ السلام تا الملك بادشاہی الملك بادشاہی والحکمت او د دین پوها والحکمت او نبوت وعلمه مما يشاء او يخذ الدتا دهغنا چې خوخه د الله ذکر د داوود علیہ السلام راوړو ولې ور قتل داوود جالوت داوود علیہ السلام لګیرو جالوت قاتل داوود علیہ السلام په دې لخر کې شامل وو او تاریخ داوی او مفسرین دا ذکر کوي اسرائیلیات یعنی د يهودو چې کوم خبره را نقل شي ویلي چې نه د خبر خان په دې باندې ځان لوهي کې دا چې دا یو د خټه موړو کې الګ نو دیوم په لخر کې شامل شو او دیو لګیدو جالوت مکمل طور سره پټ واغه جنگي لباس کې زری اچولې وي خو دې اچولې او د میچن ورته وی کنه دا څه شتاوي نو د کانه چکم دی باقي کې ولګو او دا سه تاول او دا اخر سترګې نه کې راستي چې څنګه پرې خو دو د جالوت سترګې ولګي راځي ما تر ملاړو راپې او یاد ساته امیر شراپوزی مشر د لخر جرنیل چې هغه مرشي دا ټول لخر باندې دا اثر راشي ټول کو سره وي صحابه کرام رضوی وسو رجل غزوه احد کی आवाज شو الا ان محمدن قد قتل شیطان आवाज کړي محمد صلی الله علیه وسلم هو چې څومره صحابه هو سره غیره او بیا بعد کې نبی صلی الله علیه وسلم الحلول الیه بعد راشد الله بنیان راشد نبی هغه او قران کریم بیا هغه بعد الله آداب ورشي تاسو په سره نه ویني محمد صلی الله علیه وسلم څخه خدای خو نه پیغمبر دی وما محمد الا رسول دا وخت پیغمبران تیری دي نو تاسو به دین پرې کړئ د دین پرې خو الله له سره نقصان ورنه خپل نقصان بهرحال داخل کافران وو کنه دغه سلو بیل له قبول تخدید شکست او پړو او د فتح ملو شو بیا حضرت طالوت امیر کو نهایت زبرب انسان او نهایت بے ولی يهود هغه وخت په الزام لګول او ترنه پورې بدنام کړي او يهود چې څنګه مفسرین هم راغستي د طالوت متعلق دومره بکواسات راځي کړي چې هغه د ویلو نه دي او هغه د مستور نه دي او د کتو ډیر لوی ولی او ډیر لوی شخصیت او الله څخه کړي په دې د خدمت لپاره حضرت داوود علیہ السلام ذکر وروړو په دې کې اشاره ستاره د بنی اسرائیل هغه بهترین دور ته چې هغه داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام او دا بهترین دور د بنی اسرائیل دا رسب په بدولت او د سنتیجه و د دې جهاد یعنی کته غواړي چې مسلمانانو ته عروج حاصل شي مطلب قرباني ورکړي هغه نبات په عروج حاصل هغه نبات په بلندي حاصل صحیح ولولا دفع الله الناس نقطه مشروعیت د قتال یعنی دا جنگ جهاد او خطر نه دی کدي کې ویني چې داوود علیه السلام ولې جنگ کړی او پیغمبر او دوه کار نه کړي کله چې برګانو واسه قرآن نه وی کنه کله چې برګانو قرآن نو کې چې داوود علیه السلام باندې وی شو خبردو وجلو پسې به مسلمانان کړي کنه خو دې وایي خدا غریبان قرآن نو دي سره اردو والا قرآن دی هغه کې جهاد بیان دي کنه ولولا دفع الله الناس او کشر نوې دفع کول د الله الناس خلق لر بعضهم بعض مشرکان بعض موحدین لفسدت الارض نخام خاروان شوی بو عالم که جهاد نو کنه نو دا توحید په مکمل طور سره ختم شوی شرکیات بخوار شوی او حدیث شریف سره قیامت په کله کومه پوره شي پس مکه یو موحد موجود وي لا اله الا الله ويمكن موجود قیامت نه راځي قیامت ته ال راځي عالم به ال رواني کې چې موحدین او موحدین به کله ختمي کې چې کله جهاد پرې خو دي قرآن او جهاد چې پرې خو دي او کچې د نوې د فقول د الله خلق لرباز مشرکان تباز موحدین کله جهاد حکم نو شوي
نو خامخا روان شوی بو عالم لیکن اللہ لوی فضل والدی علی العالم لوی احسان والدی علی العالمین پا مخلوقاتو چرا جہاد کو کمیو کو جہاد کو کمیو کو در اللہ لوی فضل دی تلک آیات اللہ سوال لازی نبی علیہ السلام دا واقعہ چی بیان تھا ولدی عالم الغیب دیس شبہ رزینا جینا تلک آیات اللہ دا آیات اللہ دی نتلوها علیک بالحق للرنگ دی لرفتا دی لپارچ اختار شدا وحی دا عالم الغیب ندے دا علم غیب ندے بلکہ دا اللہ الغیب ہے خیالم دی علم غیب یو اللہ سرے دا اللہ دا غیب دے یو خبر وحی کا پیغمبر دالا سنگا پیغمبر دے چی عالم الغیب دی وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او بے شکت خامخاد پیغمبرانو لئی کسی اور پیغمبران الغیب نے دیکھے کہتا داوید پیغمبر باغ سوکی چی آغا عالم الغیب دی بیا کوئی حس سوک پر اس کا پیغمبر نے دیکھے طول پدی اعتبار سر یو چی خدای توب صفات یو سر افرشا طول پدی اعتبار سر یو طول پیغمبران طول مخلوقات خنو اب دیر پیغمبرانو ردینو ولد پیغمبرانو پہ یو بلانو سے ترچہ بندی نشتا نہیں خیال اب نہیں کرا تلک الرسول ولی نشتا تلک الرسول تلک کی اشارہ دا شاعت دا المرسلین جماعت دا تلک الرسول دا کم جماعت چی بیان شو کرا تلک الرسول دا پیغمبران دا تیچ فردی یہ پیغمبران فضل بعضهم علی بعض وروالی ورکڑے دی منگا بازو دا دیل رب بازو باندی دیل رب منگا یو بل باندې فضیلت ورکړي دي یاد ساته پیغمبران مخلوقاتو کې د ټولو اوچته درجه واره یو پیغمبر دی کراهه په قران کې ذکر نه دی شوی دا صرف یو امتی ها یو امتی بلکې یو امتی مثلا الله صرف پیغمبري ورکړي دا بیان کړی دی چې شان دې مننه او هیڅ څوک چا پیژني څوک پیژني نو ابو بکر صدیق هم دا درجه ده یادم پیغمبران نباد در طول الوی ولی سوک دے ابو بکر صدیق کائنات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لیکن اخم دا آغا پیغمبر درجی درشی نسید خودم رضا چیز بیا گورا صحابہ نباد سمر الوی ولی ندیتر شوی سمر الوی ولی لیکن آغا صحابی چی ارسو کی پیچھ لینا آغا صرف دا ایمان حالت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرے آغا ولی دا دی صحابی لفقو دلو تهن نرسی دا در شبندیانی دی اس دا پیغمبرانو دا طول لنچت مقام دے لیکن پخپلو کی داغی بیاد طرح بندیشتا پیشو تلک الرسول دا پیغمبران ورکڑی دی منگا بازی دا دی پا بازو باندی منهم نولی شبہر آغا نولی تاڑو دا موسیٰ علیہ السلام سے فضیلت نمانی یہود کو بدید خلق دی کرا تر موسیٰ علیہ السلام اور سفزی ولی نمانم منہم بازی دوین منہا غصوب دی کلم اللہ چی کلام ورسر کڑے دے اللہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ خصوصی فضیلت ور کڑے دے اگر سر اللہ رب العزت کلام کڑے دے اگر سمجھا فضیلت نے انکار کی دی خوب ورفع بعضهم بات دیر وقت اشکال و پدی جملہ کی جو علماء گوئے دلتا مفسرین طول ذکر کی استاذ محترم فرمائی بعض مراد نبی علیہ السلام ما بخشو ما اصل کے خیال دا انسانی غلطی کی گا ما بیر چه باز دا جمع دا پارا رازی بیا بات کی پوہ شو چه باز چه کم دے دارا مفرد دا پارا رازی رسولت التحریم اولا رکوش گوری باز ازواجی ہی دا نبی علیہ السلام دا یو بی دا پارا دا باز نفذ رو دا باز دا مفرد دا پارا رازی ورفع بعضهم او پورتکڑی دی بازی دا دینا چاہ نبی علیہ السلام دے درجات پا درجوں کی نٹول لیا درجے پیغمبران کی اور کرے امام زمخشری رحمت اللہ علیہ فرمی تفسیر کشاف کی والظاہر انہو اراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر خبردار چوی دین مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دہرنگ امام نصفی فرمی والمراد ببعضهم هذا النبی بعضهم دا مراد تفسیر مدارک کی چھے بعضهم دا مراد دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے امام قرطبی دا فرمائی اور تفسیر کبیر کی اجماعت الامہ على ان بعض الانبیاء افضل من بعض دو امت کی بدی اتفاق ہے کہ بعض پیغمبران کو بعض زبان افضل ہے وعلى ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم افضل من الكل اور بدی طول امت اتفاق ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طول افضل
دا نن سبا په دې دور کې واجبه فتنه جوړه شوې ده منکرین حدیث وغیره چې نبی رسول الله والسلام د ټول پیغمبرانو فضیلت ناهي ورنه ټول امت په اتفاق دي چې نبی رسول الله والسلام درجه هغه ټول پیغمبرانو خاصه او دا بعض نومي ول ذکر نه کو بعض وروړو صرف اشاره وکړه ذالک الکتاب لا ریب فیه ذالک صرف اشاره وکړه نومي ذکر نه کو چې کوم کتاب دې سره د قران او عظمت ته اشاره وکړه چې صرف اشاره سره ته پیښ شي سو کې عادي دا عظمت دې اشاره کوي چې څومره لوی مقام او درجه وایي کوي کنه دا غره دې ته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم بعض وروړو ټول په پوه شو چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه درجه دي نور ظاهره وآتینا عیسی ابن مریم البینات نو خبره پکې د يهودو طرفه اعتراض د نصارو طرفه اعتراض يهودو طرفه اعتراض ولته عیسی علیه السلام پیغمبر مانی او نصارو طرفه اعتراض چې عیسی علیه السلام صرف پیغمبر مانی هغه د خدای توب صفات نه مانی ابن الله نه مانی الہ نه مانی جواب د زوړو جواب یو جمله کې وآتینا عیسی ابن سوال او جواب سره ډیر آسان شي دا راوځه وآتینا عیسی ابن مریم البینات او ورکړو عیسی علیه السلام چې نبی مریم ته البینات واضح دلائل التوحید البینات واضح معجزات وأيدناه بروح القدس او مضبوط کړو موږ دلته په روح پاک سره مراد دی انجیل هم دی او مراد دی حضرت جبرائیل علیه السلام د انجیل په ذریعہ الله مضبوط کړو د الله کتاب سره زړه مضبوطی کیږي قرآن الله سورۃ النحل 102 کې قرآن میں را لګری یثبت الذین آمنوا ایمان ولکلک مضبوط او روح القدس په ذریعہ الله مضبوط کړو چې شرط بو جبرائیل علیه السلام سره نو يهود رد مشو اخیل پیغمبر نه جواب پیغمبر دی الله ول کتاب ورکړی دی يهود ویل چې دا نبی مریم او د یوسف نه چار زوی الله وینا فقط ابن مریم نصارا ویل ابن الله دی الله وینا فقط ابن مریم ابن الله نه صرف ابن مریم او ګره الہ نه دی هغه جبرائیل امداد ته محتاج یوازې الله ورسره جبرائیل مددگار کړي ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم نقطه مشروعیت قتال مرند جهاد ضرورت دی جواب ولو شاء الله کجد خوخوی د الله جبري ایمان نو جنگ بنو کړي هغه کسانو من بعدهم چې پس د دوی نو پیغمبران خورغه بیانونه وکړه کنه واضح دلایل د توحید بیان کړو لیکن دا غینه بعد خلق کم دي اخی سوکړو او که شرف خوی دا الله جبري ایمان جنگ بنو کړي هغه کسانو چې پس د پیغمبرانو جنگ بنو کړي من بعد ما جاءتهم البينات پس د دې نه چراغ لدی واضح دلایل الله طرفه دلایل راغله توحید ټول الله مجبور کړی په منلو باندې نو د جنگړو ضرورت بنو کې شوی دا لیکن الله رب العزت و زوري ایمان نه خوښ کړي بیا خو امتحان وو ولكن اختلفوا لكن دي اختلاف جوړ کو فمنهم نبازل دين من هغسوك وآمن ایمان روڑو ومنهم من کفر او بعض دین هغسوک کفر چی انکاریو کو بعض امتحان کی کامیاب شو بعض ناکام شو نو اس دا ایمان والو امتحان بیا یو امتحان ایمان کی ہوگا نا دویم امتحان بری کے لیے جہاد کی ہوگا دا امتحان دی جہاد دبار دی امتحان دی ولو شاء الله مقتتلوا دا خبره غشاته وکړه لیکن دا ولکن الله يفعل ما يريد جمله سره لګولو د بار دوباره دا خبره وکړه ولو شاء الله او کچره خو خوي دا الله جبريل ایمان مقتتلوا دی بجنو کړي او جنبنو ټول مسلمانان ولكن الله يفعل ما يريد لیکن الله کوي هغه چې غواړي الله د امتحان اراده کړی دا نو دیوته نه چوغلو دنیا دار امتحان دی او د جزاء او د سزا او رس کومه هغه ورپسې را روانه د الله د موت او ټول تاسو کې درې مې سخت مشو دا جهاد سبحان الله ان شاء الله تعالی د وفاق او فيه السبب لك بعد شوطان سور کو ویلې شو دې کو ویلې شو الله دې مقصد درو سبق پاتې ان شاء الله د دوه یا درې شو الله دې موت او قرآن سره په دې کې صلی الله علیه